بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 چې په هغه کې واقعه شروع وا واقعه د معراج دا دغه ځای پورې واقعه ذکر شي وا چې کله د آدم علیه السلام سره په اولنی اسمان کې ملاقات شو او بیا د آدم علیه السلام خی او ګس طرف ته خلق ول خی طرف والا خلق و چې هغه په خی لاس باندې عمل نامې ملاو شوي وي. دویم هغه خلق ول چې هغه ګس طرف ته هغوی ته عمل نامې په ګس لاس باندې ملاو شوي وي. چې کله بیا دویم اسمان ته ورسید نو هلته اجازت وغوښتو نو دغه شانې فرشتو هم آواز وکړو جومات ته وګوره مې بیخي دا جومات ته فرشتو آواز وکړو وی څوک یې وی جبریل یما وی څوک د سره دی وی نبی علیہ السلام وی آیا ته بس لیږلی شوی وي جبریل امین وی او زه بس لیږلی شوی وم نو بیا چې کله هلته لاړو نو په دویم اسمان کې ملاقات هغه د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام سره وشو. علما ذکر کوي چې دا دواړه د ترور زامن ول. د یحیی علیه السلام مور او د عمران علیه السلام بیبي دا دواړه خوریانې وي. خو کله کله په معاشره کې داسې وي چې دا ترور مشر لور ته هم خلک هغه د ترور نسبت کوي. په دې ښکته طرفونو کې اکثر ترور کومه مشر لوري هغې ته هم خلک د ترور نسبت کوي. نو دا دواړه په دغې نسبت سره د ترور زامن ول. نو په دغه ځای کې یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا د دغې نه دریم اسمان ته لاړل نو په هغه اسمان کې ادریس علیه السلام او د حسب معمول مطابق اجازت وغوښتی شو او هغه ته اجازت ملاو شو. یا یوسف علیه السلام چې ویې جبریل امین تپوس وکړو د نبی علیه السلام دې تپوس وکړو چې دا دومره حسن نو ډېر ښایسته و چې د دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام ته ملاو شوی دی او نیم حسن نور خلکو ته ورکړی شوی دی. نو په دریم اسمان کې ملاقات د یوسف علیه السلام سره وشو. څلورم اسمان کې بیا حسب معمول مطابق اجازت وغوښتی شو. د اجازت نه وروسته بیا هغه وکتل
دغلته کې په دې څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام نو هغه ورته نیک وروره په خیر علی او نیک پیغمبره په خیر علی په خیر علی او دعا سلام وشول. خو بعضې خلک دا وایي چې کله دې اسمانونو ته وختو نو جبریل امین ته دی وی چې زه جنت ته ځم، جنت ته یې بوتلو وی بیا هلته وویل جبریل امین وی زه چې وی چې ته ځه او زه به جنت کې پاتې کېږم. نو دا خبره هسې یو منګڼته خبره ده او دا صحیح نه ده. بیا د هغې نه وروسته پنځم اسمان ته روان شو. جبریل امین اجازت وغوښتو او اجازت میلاو شو. هارون علیه السلام ولیدو نو تپوس یې وکړو څوک دی؟ وی دا هارون علیه السلام. د هغې سلام جواب ورته میلاو شو. دغه شانتې بیا شپږم اسمان ته حضرت جبریل علیه السلام دروازه وټکوله. د هغې نه پس تپوس وشو، بیا جواب میلاو شو، دروازه کولاوه شوه. جبریل امین نه تپوس وشو دا څوک دی؟ وی سلام. هغه سلام واچو، جواب ورکو. هغه ورته مرحبا وی، خوش آمدیدې ورته وی چې روره نیک روره په خیر علی او نیک پیغمبر په خیر علی. بیا دا سلسله وم اسمان ته چې په هغې کې جبریل علیه السلام هغه بیا سلام اجازت د هغې نه پس سلام دروازه کولاوه شو. نو چې هلته ملاقات وشو د ابراهیم علیه السلام. جبریل امین ته یې څوک دی؟ وی دا ابراهیم علیه السلام. نو سلام یې واچو، د سلام نه وروسته جواب ورکو، مرحبا یې ورته وي. دغه شانتې په دې طریقو باندې د انبیا علیهم السلام سره ملاقاتونه وشول. بعضې علماو د حروف تعجب په یو قیدې سره دا یو تذکره ذکر کړله، اعیاهما. د اعیاهما مطلب دا دی چې اول الف دی، نو د الف نه آدم علیه السلام دی، بیا عین دی، د عین نه عیسی علیه السلام، د یا نه یحیی علیه السلام، او الف نه او یا د یا نه یوسف علیه السلام، د الف نه ادریس علیه السلام، د ها نه هارون علیه السلام، د میم نه موسی علیه السلام، او بیا په آخره کې الف د هغې نه ابراهیم علیه السلام. په دې طریقه باندې د انبیا علیهم السلام سره ملاقاتونه وشول. د موسی علیه السلام باره کې راځي حدیث کې، نبی علیه السلام وایي چې ما کله ولیدو نو دی غنم رنګی و او اوږد نری و، غوښه پرې ډېره نه وه، یعنې نری و او داسې ښکارېدو لکه چای چې په دې شونډه باندې چک وهلی، یعنې غوسه غونته کې و. او چې کله نبی علیه السلام د هغه په خوا باندې تېر شو وي د جړل، وی تپوس یې وکړو ولې؟ وی زه یم چې دې زما نه وروسته پیغمبر دی او د ده امت لږ دی، زما د امت نه امت هم سیوا دی او مخکې هم جنت ته ځي، ځکه دا د خیر امت دی او بني اسرائیل د دې امت په لحاظ سره په هغو کې خیر کم دی. نو بیا په هم اسمال کې د ابراهیم علیه السلام سره میلاو شو. نو د هغه حلیه یې ذکر کړه چې نبی علیه السلام په شان و. چې نبی علیه السلام تپوس وکړو وی دا څوک دی؟ وی دا خو زما په شان دی، وی دا ابراهیم علیه السلام دی. نو او یاد دا چې دا د آدم علیه السلام په شان دی. بعض روایتو کې راځي چې دا بوډا و خو ډېر رعب سړی و، ډېر رعب و. نبی علیه السلام وی زه ورسره کله میلاو شم؟ نو ما ته یې ووی چې په خپل امت چې کله ورسره وایي زه میلاو شوم، نو ما د ابراهیم علیه السلام وی چې زما سلام په خپل امت باندې وایا چې جنت ډېر ښایسته ځای دی، ډېره ښایسته خاوره ده، ډېرې خوږې اوبه دي، او خو دا چې دی دا شړ دی، نو په دې کې بوټي نشته، په دې کې بوټي لګول غواړي. او بیا یې ما ته ووایي چې تاسو به بوټي په څه سره لګوئ؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمات وې نو جنت په مؤباد شي.
بهر حال داغی نرستا حضرت جبریل امین وم اسمان نا بر طرف تروان شو چې هغه د سدرۃ المنتهى وای. سدره په عربی کې بیری ته وای او منتهى یعنی معنی د مخلوق انتها ده چې دغه لګي بیا اختتام دی چې هیڅ څوک بر نشي خته د بر نه لاندې څوک نشي را کوزیدي. دا اخري شټاف دی. مخلوق پرشتي د دین مخ کې نشتلې او د یو عالم علم د هغې نه بره کار نه کوي. بندگان دغه لګي نشي ورتلې. د الله د عرش نه چې کوم حکمونه صادریږي کمی پرشتي راز بس د دغه ځای نه هغه حکم اخلي خو بره د هغو نشتلې. کم احکام اخلي کله په ځمکه نافظوي نو ګویا داسې ده چې بس سدرة المنتهى نه به بره ممنوع ده. یو سړی یو ځای کې هلته یو شټاپ وي یو ځای کې بس هلته یو دغه ولګي چیک پوسټ هلکه وایي د دې ځای نه به اخوا نه ځې دلته څوک نه پرېږدي. نو دغه شانتې دا یو شټاپ و چې بره څوک نه پرېښودل بره د چا تګ نه کېدو. دغه لګې نه انس تلی شي نه پیریان تلی شي نه پرشتي تلی شي. بهرحال نبی علیہ السلام وفرمیل چې د بیرې داونه ما ولیده نو دا یوه بیره د منګي امرې وه او پاڼې دومره غټې وې لکه د هاتي غوږونه دومره د هغې پاڼې وې. د الله رب العزت پرې ونه باندې رنگ برنګ او خایس او چمک اچولی و. بعضې وایي چې دا پرشتې د پتنګانو په شانتې راغلې دا ونه یې پټه کړې وه او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دیدار یې کو چې آیا موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدار موږ ته هغه حاصل شي او موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدار وکړو چې ما ته پته نه لګي چې د دې څه حقیقت دی او څنګه رنگ پرنګ ښایسې و د سرو او د سپینو رنګونه دا به چړاو شوي او روایتو کې راځي ما ووایي چې د دې نه ډېر چاپېره دا پتنګان هغه و او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هغې د حسن او د جمال له بیانولو نه زه عاجز یم چې الله کم ښایست او کم حسن دغې له ورکړی و. بهرحال نبی علیه السلام وفرمیل چې زه ورسېدم د معراج په شپه باندې سدرة المنتهى ته. د دې ونې په ویښ کې یو څلور نهرونه و، دوه ظاهري نهرونه او دوه باطني نهرونه و. دا باطني نهرونه چې دا جنت ته تللي و او دوه نهرونه هغه ظاهري و، یو نیل او بل فرات. دنیا کې هم نیل په مصر کې دی او فرات په عراق کې دی. چې جنت ته کم تللی بس هغه صحیح ده دنیا هغه. نو مطلب دا نه دی چې د سدرة المنتهى نه په یو ناوګۍ او په دغه کې راغلی دي. حالن کې چې ته وګورې نو داسې غرونه نه راغلي د افریقې د غرونو نه دا نیل روان شوی دی او اخوا په بحر روم او بحر په دې کې هغه غورځېدلی دی او که فرات وګورې هغه د ترک وغیره د غرونو نه روان شوی دی او د طرف خلیج پارس کې غورځېدلی دی. خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تقسیم پیش کړ د دنیا دا مثال تمثیل تفصیلی ورته ذکر کو. خدا یو چې
دا نهرونه په حقیقت کې په دې باندې الله پوری کی خو په دې کې دې ته اشاره وا چې ستاد حکومت او ستاد نبوت دا به دغه زګونو ترسي او التبوی او ستاد پیغمبري بال تخوريږي بهر حال دا خو د نبی عليه الصلاه والسلام د سدرۃ المنتهى سه احوال بیان په دغه ځای کې یو حوض کوثر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما ولید انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته د ابن ابي حاتم نه نقل لې چې د ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام د ملاقات نه بعد وم اسمان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر طرف ته بوتل شو هغه ته یو نهر چې هغه ته ورسېدو نو نهر حالت داول چې هغه د یاقوت او د زبرجدونه دا قیمتي کانو نو او هلته یو پیاله هم پرتوا او شنه مارغانم وللتا جبريل امین وی ما ته وی چې دا حوض کوثر دی او بدی باندې د سرو او د سپینو لوخي هم پراتول او د حوض کوثر په وبو کې لاندې چې کم کانیو هغه د یاقوت او د زمرد او عبید په یو په شانتی سپینې وي او ماته په یو لوغه کې وسکلی نو د کبینا خوږی وي د مشکونه خوشبو خېستوا او دا د حوض کوثر هغه وبوي چې ما تراکړې شي وي په دغه موقع باندې بیا په یوم اسمان کې بیت المعمور دی دا د کعبه په سند باندې لپازا کعبه باندې برابر وم اسمان کې دی یو روایت کې راځي چې په اولنی اسمان کې دی نو چې ګره وی دغه ته ورسېدم مسند روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داخل شوم نو ابراهيم عليه السلام بیت المعمور ته ډډه وهلی و چې کله دا ډډه وهلی و او دغه بیت المعمور نا 70000 فرشتي هغه طواف کوي یا د شپې 70 د ورځې 70 تر قیامت پورې کوي فرشتي چې طواف کړي دوباره د هغه نمبر نه راځي یعنی د فرشتو تعداد ډیر ګڼ د فرشتو تعداد ها معلوم نه دی یو حدیث ته معلومیږي چې موسی علیہ السلام د الله رب العزت نه تپوس وکړو چې په اسمان کې څوک دي نو الله رب العزت فرمایل چې فرشتي دي ملائک دي بیا موسی علیہ السلام تپوس وکړو وې دا څومره فرشتي دي الله رب العزت ورته فرمایل چې 12 قبیله یا 12 سبونه بیا موسی علیہ السلام تپوس وکړو چې په دې 12 قبیلو یا په دې 12 سبونو کې په یو سب کې څومره دي وی الله جل شانه فرمایل چې په دې کې پزمکه چې څومره ذرات دي او څومره خاورې دي دومره فرشتي په یو سب کې دي اوس په دنیا کې سوچ کول چې خاور څومره او ذرات څومره دي دا دې خو صحت نه معلوم چې صرف په یو سب کې دومره فرشتي چې هغه د زمکه د خاورې او د ذراتو برابر دي او بیا چې دا 12 سپونه او 12 قبیلې شنه به څومره او بس معلومه ده چې به حد فرشتي او به حد انتها ده یو روایت کې راځي په نبی عليه الصلاه والسلام چې کله لړ نو ابراهيم عليه السلام دی بیت المعمور ته ډډه لګولې و وی سما شومان ول هغه ناس ول وی جبريل امین نبی عليه السلام ته بوزو چې دا څوک دي وی دا هغه خلق دی هغه ماشومان دي چې کم ماشومان هغه په وړوکوالي وفات شي وی دغه ماشومانو ته دغه ابراهيم عليه السلام په دغه ځای کې سبق خي د الله رب العزت سره د خپل کتاب عزیز دومره قدر دی چې کم ماشومان د امت لاړ شي د دنیا نه الله ابراهيم عليه السلام ته چې دغه بشو ته د قران تعلیم ورکړ او زمونږ په معاشره کې یو ماشوم د ناظرین معمولی غونډه کې ختم وږي
د غوږی نیولی کله د پنچري سره ناست او غریب کله د ګاډو لاندې پروت وي او زمونږ هغه هم ایله بانه غواړي مور ته خوله چینګې کوي پلار د جو هغه هم وایي مړه راځه پیسې ګټه پرېږدو دا دنیا چې د الله رب العزت سره دومره قدر دی چې د یو ماشوم د دنیا نه لاړ شي او الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام چې تور ته د قرآن کریم دا درس ورکوه او لکه څنګه چې استاد وایي دیوال ته ډډه وهلي او ناسي وایي دغه شان د ابراهیم علیه السلام د بیت المعمور ته ډډه وهل به او دا بچي ورته ناست ول وی دوی ته د الله جل شانه وي چې دوی ته کلام ښایه دوی ته کلام کوي او په دنیا کې خو موږ سره پیسو هرس راغستي سره دنیا هرس راغستي چې چېرته مې زوی ډاکټر شي انجینیر به شي چې کوم ډاکټر انجینیر شي او پیسې وله ډېر ورغلي هغه بیا د مور پلار یې نه چې د مور پلار دي سه د هغو په خرچه او د هغوی په لیدو ورته ځان بخت ښکاري چې داسې په یو غټ مجلس کې که نه او پلار یې سپین ږیری دی لاړ شي دی بیا داسې هم نه چې دا زما پلار دی وایي دا به چېرته څوک راغلی څوک به نو بیا په خپل پلار باندې شرمېږي بیا په خپل خلکو باندې شرمېږي نو دا خبره یو عالم دی قاری طیب صاحب نه بل یو د مرقات شاه لیکل لا نوم زما ذهن نه وت هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي وی د عالم قدر الله څومره لوی شان دی وی یو سړی وایي زه به پروفیسر شم زه به ډاکټر شم وی راشه په ځناورو کې د ډاکټر وخیم که نه وی په هندوستان کې یو کس راغی د مدرسې نه فتوا وغوښته چې دلته دا شادوګان ډېر زیات دي او تاسو فتوا ولیکئ چې دا موږ وولو ختم یې کړو هغه ورته فتوا ولیکله چې کله لاړ په ډوډو کې زهر بند کړل او ورته یې واچولې هغه چې کله راغی بس هغه شادو هغه بند کړی واپس لاړ بلې راوځ دا چې پوسټ مارټم یې وله وکړو چې هلکه په دې شي کې زهر دی نور کله با ډوډۍ نه پرېښوده په شکور کې وایي چې پته لګېدل نه چې په دې کوټۍ راته نوستې خو پته لګي چې دا زما د مرګ فیصله یې کړې ده وی هغه شی پرېښود او په مخه لاړ نو هغه پر خپل کتاب کې ذکر کړی دي وی کته په دنیا کې زه ډاکټر جوړ شم وی ډاکټر خو په سارو کې دی ډاکټر سب دومره دغه دی او زمونږ خو چې بیا په سرکاري هسپتال کې او یا داسې لکه ودور ته میلاو شي د هغه بیا نشه د خر نم سی وایي ته به یې چېرته 50 کتابونه ویلي او بیا یې بله یې واقعه ذکر کړې ده وی یو شادو د ولې نه راتاوه شوه او بل شادو بس لږ ساعت ورته کېناست زه بچه دې وي پوه نه شو وی په منډه لاړ او بس بله شادوی به اوږه اغستې د هغه یې راوړه وی چې لکه موږ به چا به ځو ګاډی ول وګوزر نن سبا موټر سایکل باندې لکه ډاکټر صاحب زر راول وایي مسله ده په کور کې ایمرجنسي ده وی هغه شادو لاړ هغه یې راوست هغه له پټۍ مټۍ وکړه بس شادو ورمنډي وي دا ورسره ورمنډي وي هغه لیکلي چې ډاکټر خو ته په سارو کې ملاویږي انجینیر وی تراشه په مچو کې د داسې انجینیر وخم چې هغه چې په کم سیس کې څومره کوټې جوړي او بیا د شپږ موږ دا کوټې چې دا په څلور ګوټه جوړو هغه د خپل ګوټه په شپږ طرفه جوړي او بیا پای په زرګاو خاني او دا وزیر خزانه وزیر داخله دې سوچ وکړو بار یو ګرځي چې هغه د پدو لګي بس خاډ ایران ګرځیدل وزیر داخله دې اطلاع وکوي دا سړی بار ګرځیدو اجي په دروازه کې راشي او ټس ولور کې 62 وي مړی کې وېزا ته دند راتلو نه تا ته بار مونږ سي بس خاوالي ګرځا نو دغه شانتی کته انجینران ډاکټرانو ګوري نو دا بسارو کې الله پاک زموږ نه خ پیدا کړی دي خو علم الله جل شانه هغه چا ورکي د چا په قسمت کې الله ولا ورکي او الله دې زمون ټول بچی د محله ټول الله پاک د حافظان قاریان جوړ دي بهر خبره مې د قبول چې ابراهيم عليه السلام په بیت المعمور کې ډډه وهلوا او د امت د دې امت بچی ورته کینولو وی دوته د خپل کتاب الله رب العزت ورته زماده کتاب ورته خای په وم اسمان کې چې نبی عليه السلام ته پوښتنه وی دا شو ماشومان څوک دي جبريل چې د ابراهيم عليه السلام مخې ته ناست دي وی دا پیغمبر د دې پیغمبر امت هغه ماشومان دي چې هغه په ماشومواله کې دنیا نه راغلي دي الله پاک ولدل تنازع ورکړي چې قران ورته خایا بس الله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك